په دې لګه پیسې دا خو بیا ګرانه خبره ده. نو زه راولګېدم نو ما دا لیکلو چې یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړمه. هغه وخت کې خو ډېره ارزاني وه. 600 روپۍ د کرانې د دوکاندار کا، 300 د کور د کرایې ورپسې شمار کا، ولي که 400 ډاکټر پسې خطار کا، داسې 2.5-300 پوښتنه د بیمار کا، داسې پسې دومره د میلې نه رامبار کا. دا هر څه چې ولیکې ټوټل د دې تیار کا. نو کار د دومره ډېرو په دې لږو څنګه سر کمه. نو یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړمه. دلته اشنایانو له ډالۍ ټپالۍ وړه غواړي، میخه پکې بېله قربانۍ له اخیسته غواړي، وروره نو خوراک کول نن سبا چمچه غواړي، هر موسم چې راشي ځان له یو جامه غواړي، اوړي له ململ جمې له ګرم اغوسته غواړي. داسې ماشومان چې مدرسې د ځي بسته غواړي، کم چې روانېږي د روپیا نه کمه نه غواړي. یو چې رضا کوم نه د ځانه مره ورکړم. نو یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړم. دلته تنخوا پورته شي په 100 کې 1 روپۍ، هلته وړه راپورته شي په 2 پسې 2 روپۍ، نن د جوړه شوې پرونی 1 روپۍ، داسې به سبا لوي 1 پیسه روپۍ، داسې مسلسل که راکوزېږي روزانه روپۍ، بیا به دا بله روپۍ بللی شي په 9 روپۍ. څه کاسې پنډه پاڼو ځان ته راپسر کړم. نو یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړم. هره 16-15 مې د سهار وختي کې به د کاشواني یو ریکارډ غږېده پهلی تاریخ باندې، وی پهلی تاریخ آج پهلی تاریخ انډیا ریکارډ به غږېدو په پهلی تاریخ باندې. به دا اوس نیم خبر چې اوس په ریډیو کې غږېږي. هره 16-15 مې د پهلی نه چا پیروي 14 چې رارسي تنخوا یاره بهره تېروي. جیب کې مې کیرلي د 20 نه پله بې شمېره وي، نغد قرض غواړي خو لا مر چاته برسېروي. شته په کور کې ختم وي د نیش خبره ډېره وي، ځان سره ګورېږم ټول کړه وړه مې بېخیره وي. نو کور کې د غوسې نه لرګي لوښي کن کپر کړم. نو یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړم.